الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي دا چې کله د یو سړي دوه زامنی او دا یو زوی د مړ شو او په دې ژوند کې د دې خپل زوی له حصہ نه ورکړي، نو بیا وروستو د دغه مړ زوی چې کوم بچی دی دا د نوسین کیږي، نو آیا د دې نوسو د نیکه په مال کې حصہ رسیږي که نه رسي؟ ګوره دا مسله یاد وساتئ، کله چې د پلار په ژوند کې زوی مړ شي او بیا پلار هم وروستو مړ شي، نو د دغه مړي میراث به ټول دغه بل زوی ته پاتې کیږي، ځکه دې ته اصل کې عصبه ویلې کیږي. دا د چې دا بل کم زوی دی، دا یو خو مړ شو کنه، دا بل چې کم زوی دی دا عصبه ده. او په دې باندې اتفاق دی چې کله عصبه موجودی نو بیا نوسو وغیره ته پکې حصہ چې کم دی هغه نه ملاویږي. دا نیکه که اسی دوی له څه ورکوي تحفتن هدیتن هغه ورکولی شي، خو په میراث کې بیا د دوی حق وغیره هغه نشته دی. د نوسو د نیکه په میراث کې حق نشته دی کله چې پلار د دې نوسو پلار چې کوم دی هغه وفات شوی. او په دې اتفاق دی د اهل علمو، او دلیل ور باندې دغه هم دی بخاری کې حدیث دی، زبیر رضی الله تعالی عنہ د خپل نوسو د پاره وصیت کړو په خپل مال کې. حال دا چې کچرته د انوسی وارثان ګرځیدل نو بیا به دا وصیت د نه کولې، ځکه چې د وارث لپاره وصیت نه هغه خاصم حقدار هغه له به عیسی ورکړي، هغه د لپاره وصیت نه، ځکه نبی علیہ السلام فرمایي لا وصیت لوارث، د وارث د لپاره وصیت نه صحیح کیږي. نو چې زبیر رضی الله تعالی عنہ د نوسو د لپاره وصیت کړو خو هغه زوی وفات شو او نوسی ورته پاتې نو میراث کې حق نه کېد، نو داسې وصیت وکړه چې یاره زما د مال نه دوی لم بیا څه ورکوي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.